دا پنکه چې سر جي موږ لګول له تاسو چینای په دې پنکې په وجه منې چې دا ما په دې وجه نه لګول چې زه خلکو ته شو کوم خو دا د شپې بریکر بند کا بریکر چالو کا بریکر بند کا بریکر چالو کا نو د بریکر د بندېدو د چالو کېدو په وجه مونږ خوب نه پوره کېږي زه چې کوم ځای ته لاړ شم نو زه د پنکه ځان ته داسې جي چالو کړم او ځان له دې کې خوب وکړم د ارمانونو هغه خوب وي په دې موټرسایکل په دې موټرسایکل باندې وده شم نو ماله ډېر غټ افسوس راشي چلو دا شپه ورځ د خره په شان مزدوري کوم دا د 14 اګست ورځ منیم زموږ مزدوري دا د اختر پر ځم زموږ مزدوري دا موږ به ځان او کاته ځان بنو د قشن د بوتاران دران ناس ما ځان خپل ذهني تور داسې کمپیوټر وجنګو چې یاره د طریقه کول غواړي چې ځان په خپل بصوري کول غواړي د پاکستان مشران نو سب بصوري کوي او نه د قوم سره بصوري قوم خادم شنګله خو جی ما په دی وجه لیکل چې زه الحمدلله په خپل غریبۍ غربت کې ځان پولې چواري او ملان د لوخي موخه د خرڅومه چرته چې زه کې مجبور سړی وینم خپل وس مناسب سره هغه تعاونم کوم چرته اکسیډنټ وشي سړی هسپتال ته منتقل کولی یا داسې مشکلات راشي نو هغه کې الحمدلله زه بالکل شانه په شانه ولاړم بل اوس لاړ شم نو زه ماسخوتن ماښام ته زه واپس راځم دا کوم سیمه چې نه دا کوم چې غرونه دي دې غرونو په دې سرونو کې زګر راټلې او چا سټلې او چا خوړلې د پاکستان د جنډې سره د جمهوریت اسلامي جنډه لګول ده جمهوریت اسلامي سره د مینه راکو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي زه تاسو کور بشک الله پروګرام هم نظر سره د بیا تاسو خدمت کې حاضر ما نن د 14 اگست ورځ ده او د وخت منګه پرون کې موجود یو کوم چې د کوټکی روډ په هغه باندې دلته تیریدو سره د یو ملګری ملاقات شو چې شاته بورډ لګول له ماشاءالله خادم شانګله حاضر نواب خان ماشاءالله ډېر یو بهترین انداز کې چې د په موټرسایکل باندې خپل د مهنت هغه سامان تړلی دی ما سوچ کو چې خدای پاک دا دکان روان دی که دا کیبین روان دی ماشاءالله هر ځای پکې تړلی دی او موټرسایکل چې په کم انداز باندې سجاو کړی دی کیمرامین صاحب به ځان سره لږ وګرځوم بیا اخر کې دی حاضر نواب صاحب له راځو مخکې د چواري ممپلي خوږه میوه ورسره دا نور چپسونه وغیره او د دې نه علاوه پاکستاني پرچم د ټولو نه اوچت لګولی دی بره ټیک شوه یو د عظیم پرچم دی د ټولو نه اوچت پرچم دی ورسره د جمهوریت اسلامي جنډه هم لګولی دی ماشاءالله شاته پکې پوره کرا کریم تړلی دی دا وګوره دا راشه دا پکې وړې وړې خزانې دي ښه ټیک شو جي دا پکې د اودس لپاره کوزي دا دې خوا راځه چاڼونه ماشاءالله ورسره پیالې هر یو شی تړلی دی زما کیمرامین ته ځیم ته اسان کار موندی دی خلک ترې نه دی لیدلی السلام علیکم جی سلام جی تاسو خیر جی همدم صاحب تاسو څنګه حالات ښه دي جی خیر خیریت دی خپل وایه ته ښه حالت ښه دي شکر دی جی تاسو خو ډېر په موږ باندې غټ احسان وکړ چې په دومره لنډ ټنګ حالاتو کې تاسو موږ له ټایم راکړو موږ د دې شکرګزار یو ولې چې د غریب سړي کیمرې ته مخامخ کېده په میک باندې خبرې کول او د غریب اواز لګېده دا خو ډېره مشکله خبره چې سړی دومره عین ته خبره مخامخ کېده خو د همدم صاحب شکریه موږ دا کوو او د میډیا شکریه ادا کوو خرور جی او دا ټي وي د غریبانانو ټي وي دی او ستاسو ډېر مننه چې تاسو دومره غریب سړي له په دې خپل همدم د پروګرام کې تاسو هر غریب د کیمرې ته مخامخ کولی شئ او هغه خپل هغه د زړه بلاس او عاجزي بیانولی شي زه حکومت پاکستان آئین ته دا وایم چې ټیک ته نن د 14 اګست ورځ ده او د ډېر خوشحالۍ ورځ ده نو چې زمونږ په ملک کې دغه شانتې غربت او دغه شانتې عاجزي او دغه شانتې حالات چې نن زمونږ کار د وړو د لاسه د مجبورۍ د لاسه د چینۍ د لاسه د بیمارۍ د لاسه زه نن راوتی یم او د دې مجبورۍ د لاسه زه روان یم زه چې د خپل ینګ ټایننګ دوستان ملګري مشران کشران وینم هغو سره جنډې دي خوشحالۍ دي خندانه شنه دي زه غریبۍ له روان یم په څه وجه روان یم خو زه د حکومت پاکستان نه دا یو مطالبه د غریبۍ کومه چې موږ غریبانو باندې خصوصا نظر وکړي مهنګایي د مطلب دې مهنګایي د لاسه موږ ډېر زیات خراب شو یوازې زه نه زه خو به چلو دا شپه ورځ د خره په شان مزدوري کوم دا دومره شی نه موږ یو سو بیا ماښام چې راځو په دې کې یا یو لوښی دوه خرچي یا نه خرچي عوام ټول فوز یې راغلی هر سړي نه تپوس کوي څه مسله د هغه یاره قسم په خدای نغدي نشته که نه نو زموږ هر شي ته زړه شته نو همدم صاحب موږ دا خبره ویل غواړو چې د ملک ته د خدای په نیز منې د 14 اګست ورځ منې زموږ مزدوري ده د اختر په ورځ زموږ مزدوري ده همدم صاحب موږ د دې خبرې دی آئین ته دا یو خبره کوو چې د خدای د رضا دپاره د دې غریب عوام د دې مجبور عوام نظرګراني وکړئ او د دې مهنګایي د دې آفت نه موږ خلاص کړئ الله دې موږ ټول محفوظ کړي دا راته ووایه چې کافي سامان دې تړلی دی که نه دا مخکې ته پکې زما به خیال چې لکه داسې مینیاري دې تړلی دی که دا څه شی دی
او دا صرفونه او صابونه وغیره وغیره هر شی زموږ سره دی. تپخي دي، ټاټکي دي او دا ټک پک شي نه مې سره هر قسمه ده. دا په غربت په وجه کنه 70 موټر سایکل ته ګوره، غرونو ته خطو ته ګوره، دې کې مونږ غړو په دې کې مونږ خواري گزاري کو څوک راته خبرې سنوي یا لکه ته دلته مرزه نو چې زه الته نه زما او دلته په کور کې زما دا حالت دی. ملک پاکستان دا دی چې د مهنګايي حالات دومره زور دی چې دومره زور دی، یوې خبره نشتی دوه خبرې زمونږ په ملک الله رب العزت صحیح کړي چې یو د مهنګايي نه مونږ د افت نه خلاص شوی، بل مونږ د دې لوډ شیډینګ نه دمه شوی. دا پنکه چې سر جي مونږ لګول تاسو چې نه په دې پنکې په وجه منې چې دما په دې وجه نه لګول چې زه خلکو ته شو کوم. خدا د شپې بریکر بند کا، بریکر چالو کا، بریکر بند کا، بریکر چالو کا، نو د بریکر د بندېدو د چالو کېدو په وجه مونږ خوب نه پوره کېږي. زه چې کوم ځای ته لاړ شم نو زه د پنکه ځان ته داسې جي چالو کړم او ځان له دې کې خوب وکړم، د ارمانونو هغه خوب وي په دې موټر سایکل باندې وده شم. نو مالا ډېر غټ افسوس راشي. نه پناسته مطلب دا دی ته څنګه خوب پوره کوي؟ یاره جینو وای خوب چې چاله ورشي هغه کډ بشترې ته نه ګوري. مونږ خو مجبوره خلک یو، مونږ خو په فوټبال هم شپه کولی شو، په روډ هم کولی شو، په واله من هم کولی شو. خو افسوس خبره دا ده ما فریده خو دا چند تاسو کیمرې وای دم کشران چې زمونږ دي دا ینګ ټالنټ چې زمونږ کم دی دو به څنګه گزاره کوي. غټ خو به چلو دغه وکړي چې زه به ځان ته دا پنکه ولګوم داسې به ودشم، ولې چې د بریکر د لاسه مونږ مجبور یو، د مهنګايي د لاسه مونږ مجبور یو. دا حکومت پاکستان ته زه دا یو خبره کول غواړم چې په دې قوم باندې دا ستا بچیم دي، دا ستا مشران هم دي، دا ستا کشران هم دي، مل ټوله جوړیږي د قوم د جذبې نه. چې قوم جذبه د سړي سره نه کنه نو مشکله خبره ده چې هغه د ملک مشر جوړ شي، بل څه جوړ شي. نو دا د په موږ باندې خصوصا تور په دې ملک باندې د مشرانو د خاطر، کشرانو د خاطر، د ټولو د خاطر دی زمونږ په دې ملک باندې ډېر نظرګاني وشي. امين الله پاک دې بنګ ټول تاسو نه کی لکه دا راته وایي چې په دې موټر سایکل د سونه خرچه کړي د پدې کې ورګور پنکه لګولې دا داسې سیستم دې برابر کړی دی کنه دې منه جی کم از کم دې منه موږ دا ډېر غټ شوق او دا نه کړی چې اوس موږ به ځان شغل منو. خدا زما مجبوری ده چرته لاړ شم د چادر ته ودرېدی نه شم، باران ناکې شي او دا دومره شیانه چې به ما سواره کړلې مجبوري ده. دا د دې وجې نه دي چې اوس که څوک ووایي دا پرېږده دا راکړه نو زه ټوله ورځ دغه میوې خرڅوم، خو ما لا نن تاریخه پورې په دې غریبانانو کې دومره جذبې دومره ټایلینګ ونه لیدم چې دا چېرته یوه ورځ داسې شي چې زما د 10,000 روپو سیل شي، د 15,000 شي. خو چې زه ځم نو یا به میوې علي مطلب دا کولر یو دا دغه دا منګي وغیره او دا وس نه لري جي، د دې وس نه لري. د دې وس به کم ټایم کې لرم چې کله 2003 2004 2005 2010 پورې دوم سنه سسا پرې قوم کې وو. دا هغې نه پاپله دا یو وی زما مزاج دی، بل وی زما مزاج دی، بل وی زما پورې مشري مزه کوي، بل ما پورې کې ټیک ته مشران ته موږ بد نه یو، خو داسې مشر موږ له دې مل پکار دی چې هغه د خپل بچوړو د خپل قوم قدر وکړي. دا سوچ ته د چا راکړه د آیډیا چې دا چیز به داسې جوړ کړم پیپان له پاسه دې په چت لګول پنکا او بیا دې پکې پورا سیټ اپ کړی دی منګي او هر څه دې ورته اچولي لکه دا جي موږ داسې ډېرو ځایونو کې راغلی دا جټکې مخې له راغلې چې بارانونه به راغله او ګلۍ به راغلې، حالات په ګډوډ شو. موږ به ځان وکاته ځان به نو دقه شان دی به تاران دران ناس ما ځان خپل ذهني طور داسې کمپیوټر وجنګو چې یاره داسې طریقه کول غواړي چې ځان په خپله په سوري کول غواړي. د پاکستان مشران هم نه څوک په سوري کوي او نه دا قوم سړی په سوري، قوم به څه په سوري کوي، قوم ځان له روټۍ نه پنکا ورته لګېدل هغو ځان له روټۍ نه مومي. که روټۍ ځان له موندې نو هغه زه غریب به دې نه شم، ماله دومره مرسته کوي، ماله چای راکوي، ماله ډوډۍ راکوي، ماله په علاقه کې ډېر خاطر کوي. خو حکومت پاکستان ته زه دا وایم چې هر سړی دومره خاوند کړي چې هغه ځان سوزکي وایي، دومره خاوند کړي چې هغه خپل د کاروبار خاوند شي، دا نه چې په 14 اګست کې مزدوري. خادم شانګله دې ځان ته ولیکلي په دې مې خادم شانګله خو جي ما په دې وجه لیکلي چې زه الحمدلله په دې خپل غریبۍ غربت کې زه ځانه پولۍ چواري او ملانې دا لوښې موښې دا خرڅوم. چرته چې ځای کې مجبوره سړی وینم خپل وس مناسب سره هغه تعاون هم کوم. چرته اکسیډنټ وشي سړی هسپتال ته منتقل کولی یا داسې مشکلات راشي نو هغې کې الحمدلله زه بالکل شانه په شانه ولاړم. بل داسې زمونږ په دې شانګله کې څو معذوره غریبانان مجبوره دي، هغه هم داسې ټوچن ته مجبوره دي. وایي خدای دې چا ته محتاج مه کړه، خدای دې چا ته محتاج مه کړه کنه خوږه پاکستانه جړه راځي نه. ډېر ښه دی، ښه شاعر مې ماشاءالله. دا سامان چې کوم راوړلی که نه دا سره خپل سټور دی بای کې پروت دی که چا نه راوالي چې خرڅ کړي؟ نه جي دا خو مونږ په ودار راولو بیا ګرځو بیا واپس راشو، کله دغه ودار والا سره جنګي، کله د پېټرول والا سره جنګي، کله دغه خپلې خرچې والا سره جنګي چې یاره
هغه وایي زما روپۍ دې رانه وړي، زه یم ورکړه دا لوښي خرڅېږي، لوښ والی زما روپۍ دې رانه زه یم ورکړه څه نه سلیان به وشي. نو پېټرولو پورې محتاج یو، هغه خبره پرېږده. هغه لیټر نن سبا هغه یو ګیلاس تیل چې دی نو هغه زمونږ الحمدلله 300-400 ته روان دی، لا پورته روان دی. امید لرو چې 1000 ته ورسي. کم ځای پورې دا سامان وړي او ځای کم ځای پورې واچوي. اوس لاړ شي څه ټایم به واپس راځي؟ زه چې اوس لاړ شم نو زه ماسخوتن ماښام ته زه واپس راځم. دا کوم سیمه چې دا کوم چې غرونه دي، دې غرونو په دې سرونو کې زه ګرځم او د مجبورۍ د لاسه چا راټلې او چا څټلې او چا خوړلې، خو مجبورۍ الله دې موږ نه واخله. خوږه پاکستان مه کوه، موږ سره وفا وکړه. د غریب قوم ته وګوره، د عوام ته وګوره. موږ خو ډېر افسوس کوو د خپل ښکلي پاکستان کې چې غیر لکه د چا محتاجه ملک نه دی. اخري تپوس ته نه کومه، د پاکستان د جنډې سره د جماعت اسلامي جنډه لګول ده. جماعت اسلامي سره د مینه لګول دا جیما پاکستان جنډې سره جماعت اسلامي په دې لګول چې دا جماعت اسلامي چې دی نو دا زموږ یو خانداني یو د کوم وخت نه دا پارټي چلیږي. په دې پالټۍ کې صرف دغه یو کمال ماته محسوس شوی دی، نور د دې د لاسه ما داسې کامیابي دغه نه ده موندې. خو دا یو خبره مې د دې محسوس کړله چې مشري نو هغه همیشه دپاره مشري. بله خبره دا ده چې په دې ملک کې که هغه ته خزانه په لاس ورشي، که هر څه چې ورشي نو هغه د لوټ مار کوشش نه کوي. هغه زکات غواړي، هغه خیرات غواړي، هغه د خپل قوم نه راوړي. چا منې حادثه راشي، کور ورته وشي، بل څه مسله وشي، نو دا جانډه چې ده واحد دغه یو د جماعت اسلامي حمایت د هر غریب سره په دې شانګله کې چې موږ وګورو نو موږ له داسې څه کارونه داسې نورو پالټیانو نه دي کې غیر غمازو. موږ له صرف جماعت اسلامي دی الله پاک آباد لري. دې موږ سره قاضي حسین احمد صاحب دلته موږ له مدرسې هم جوړې کړلې، دلته راغلی دورې هم کړلې. سراج الحق صاحب دی هغه هم زموږ دلته د مدرسو له دې سره تعاون چلی او هر قسمه منډې تړلې مرستې دي. نو جماعت اسلامي من زما سر قربان دی. زنده‌باد زنده‌باد. الله دې کامیاب لره. زموږ دعاګانې به در سره یې. موټرسائیکل स्टार्ट हुआ। हाफिज नईम रहमान साहब आपके कारकुन माशाल्लाह आपसे कहीं बढ़कर है। थैंक यू जी। खुशहाल उसे खपल कुर्बान अल्लाह तबारक की इजाजत हो गोरे हमदम टीवी। अल्लाह पामान।